أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. دی آیت کے اللہ جل شانہ بنی اسرائیل تا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزاتو او پا خپل نبوت باندے دا دلائلو ذکر فرمائی او داغوی دا نافرمانو ذکر فرمائی. اللہ جل شانہ فرمائلی دی چی تاسو تا موسیٰ علیہ السلام راغے او معجزے در تراوڑے. دغا معجزے دغا زیانا دے دا مخ کی آیت ندے لکا دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دا هم د بنی اسرائیل ذکر دے او داغوی د ایمان نه راوړلو او د قرآن د مخالفت او داغی په ضمن کې په حقیقت کې د تورات د مخالفت هم ذکر دے. کله چې مسلمانانو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دوی ته دعوت د دین ورکو د ایمان راوړلو نو دی به دا خبره کوله چې مونږه په هغه کتاب ایمان راوړو چې کوم کتاب الله مونږ ته نازل کړی دی، یعنی تورات باندې ایمان راوړو، او کوم کتاب چې تاسو ته نازل دی په هغې مونږ ایمان نه راوړو. کتابونه دي یا څه مونږ د هغې انکار کوو. دا حقیقت کې انکار دوی د تورات هم کوو. په خوله باندې خو وی چې موږ د تورات په احکامو باندې عمل کوو، خو چونکې په ضمن کې ته دا معلومېدله چې د تورات یې انکار کوو. هغه داسې چې په دې قرآن چې تورات کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام پیشنګویي شته، انجیل کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشنګویي شته چې نبی علیہ السلام د آخري زمانه پیغمبر به راځي، او دوی به خلکو ته وی هم چې کله نبی علیہ السلام نو راغلی چې آخري پیغمبر به دنیا ته راشي، مونږ به د هغه اتباع وکړو او بیا به د هغه د تابعدارۍ او د هغه د ملګرتیا په صورت کې تاسو باندې حمله کوو او تاسو به شکست درکوو. نو الله جل شانه ته د دې خبرې وضاحت وکړو چې تورات کې دا ټولې خبرې شته، د نبی علیہ السلام پیشنګویي شته، علامات موجود دي، د قرآن مجید د هغې د ذکر پکې شته. دا شته دی چې نبی علیہ السلام په مکه مکرمه کې پیدا کیږي، بیا څه زمانه به هلته تیروي، بیا به هجرت کوي مدینې منورې ته، چې مدینې منورې ته به پخوا یثرب وي، هغې ته به هجرت کوي. دا ټولې خبرې په تورات کې ذکر وي او دوی وی مونږ قرآن نه منو. نو چې قرآن نه منئ نو دا خپل تورات ومنئ که نه. په دې تورات کې خدا خبره شته دی چې نبی علیہ السلام حق پیغمبر دی، د هغه دا کتاب د الله حق کتاب دی. نو دا یوازې د قرآن نافرمانی نه ده، بلکې په حقیقت کې چې کوم دی هغه د دې د تورات هم نافرمانی ده. د تورات هغه خبرې هم نه مني، دا صرف د ضد
او د عناد په وجه باندې لګیا دي. نو دې آیت کې الله پاک دغه متعلق فرمایي واذا قیل لهم هر کله چې ویل شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ بما په هغه کتاب انزل الله چې نازل کړی دی الله پاک. مراد د دې کتاب د دلته قرآن مجید دی. قالو نو وایي دوی نؤمنو ایمان علینا چې نازل کړی شوی دی مونږ ته. دلته د دې کتاب نه مراد تورات دی چې گویا مونږ په تورات باندې ایمان راوړو. ویکفرون بما وراه او کفر کوي دوی په هغې باندې چې علاوه دی د دې نه، یعنی د تورات نه علاوه د کار کوي د هغې باندې. هو الحق حال دا دی چې دا حق دی دا قرآن مصدقا تصدیق کوونکی دی لما د پاره د هغه کتاب معهم چې د دوی سره دی، یعنی د دوی په دې کتاب کې چې کومې خبرې ذکر دي د هغې ذکر قرآن مجید کې شته دی او د قرآن مجید د حقانیت او د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت ذکر تورات کې شته. نو د دوی د دې کتاب د قرآن مجید تصدیق کوونکی دی چې په هغې کې دا خبرې موجود دي. قلو ته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فلم تقتلون نو ولې قتلول تاسو انبیاء الله پیغمبران د الله من قبل مخکې د دینه ان کنتم مؤمنین. یو طرف ته دا وایه چې موږ په تورات باندې عمل کوو او د هغې سره سره د بېشماره پیغمبرانو نافرمانی تاسو کړي دي. تاسو ته خصوصي پیغمبران راغلي دي د قبیلې ته، ستاسو د قوم ته، ستاسو د خاندان ته پیغمبران راغلي او هغه پیغمبران تاسو ډیر شی شهیدان کړي دي چې په هغې کې مشهور حضرت زکریا علیه السلام، حضرت یحیی علیه السلام، دا پیغمبران علیهم السلام دوی چې کوم دی نو شهیدان کړي دي. نو چې تاسو دونه وایه چې موږ په تورات ایمان راوړو پیغمبرانو ذکر نو تاسو دا پیغمبران ولې شهیدان کول؟ دا ستاسو څنګه ایمان دی؟ معلومیږي دا چې تاسو ایمان نشته، صرف چې کوم دی د دنیاوي غرض دپاره لګیا یې. ولقد جاءکم موسی په تحقیق سره راوړی وې تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات معجزې بینات دلائل واضحه ښکاره دلائل. ثم اتخذتم العجل بیا ونیو تاسو سخي لره په عبادت سره من بعده رستو د هغه نه وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وی ظلم کوونکي وی. د موسی علیه السلام معجزې خو ډېرې دي خو خاص کر چې د بني اسرائیلو ته راغلي دي د هغې ذکر بار بار وم شو. یو خو هغه معجزې دي چې کله موسی علیه السلام په مصر کې و او د فرعون ظلم و ستم په بني اسرائیلو باندې و، نو په دغه وخت کې د فرعون چې کومه نافرمانی کوله او کوم ظلم و ستم یې کو په مسلمانانو باندې، یعنی هغه وخت کې بني اسرائیل د نبی د حضرت موسی علیه السلام تابعدارو، نو مسلمانانو په دې وجه باندې هغې باندې به ظلم فرعونیانو کو. نو الله جل شانه د موسی علیه السلام په ذریعه په دغې فرعونیانو باندې قسم قسم عذابونه راوستل او هغه د موسی علیه السلام معجزې وې. ملخان یې پرې راوستل، هر څه یې وله وخوړل، بیا یې توبه وښکله، سپږې یې پرې راوستې، سپږۍ یې پرې راوستې، دارنګې چې کومه دی چندخان یې پرې راوستل، هر څه کې ورته چندخان دونه چې په خوراک څښاک کې به ورته چندخان، او دارنګې چې کوم دی وینې یې پرې راوستې، په هر څه کې وینې، که ډوډۍ ماتوي وینه ترې څڅېږي، که انګولې رالي وینه ترې پکې ده، که اوبه راخلي وینه ترې ځي، تر دې پورې چې په یو لوښي باندې به یو طرف ته بني اسرائیلي خوله یې ښودلې وه او بل طرف ته به چې کوم دی په دغه د فرعونیانو یو کس خوله یې ښودلې وه، نو د بني اسرائیلي خولې ته به اوبه تلې او د قبطي یعنی د فرعونیانو خولې ته به چې څه تلل د هغه لوښي نه هغه به وینه وه.
دی عذاب کې الله دا معجزې وې د موسی علیه السلام او بیا خصوصا نو دغه هم بني اسرائیل ولیدې دا په حقیقت کې هم هغوی ته معجزې وې او بیا غټې معجزې چې خالص بني اسرائیلو ته راغلي دي هغه دا دي چې د موسی علیه السلام امسا وه هغه امسا هغې کې دا کمال الله یې ښودلی و چې د هغې نه به الله غټ ښامار جوړو موسی علیه السلام به وغورځوله د موسی علیه السلام په مقابله کې فرعون ساحران راوستل هغه ساحرانو په 3,000 اوښانو باندې د سحر سامان راوړو خور یې کړ موسی علیه السلام ورته امسا وغورځوله هغه د 3,000 اوښانو هغه بارونه هغې چې کوم دی په یو غړپ باندې تېر او بیا چې موسی علیه السلام امسا راونیو بیا هغه لرګی هغه دومره خوراک یې وکړو او نه خېټه غټه شو نه پلنه شو او نه ډډ جوړ شو هماغه امسا وه دا زبردسته معجزه وه د دې مقابله د چا پلار هم نشي کولی بیا موسی علیه السلام چې کله فرعونیان روان کړه ځان سره بني اسرائیل روان کړه او ځان سره بوتل الله په دریاب کې لارې ورکړي د اوبو صفت دا دی چې دا به بهیږي الله دغه اوبه نیغې ودرولې نه ګټه وه نه خټو نه غرو نه کمرو نه سیمټو تشې اوبه خالصې دا الله ودرولې دا روانیم پکې الله راولي ودرېیم الله ګلۍ ترې نه وه جوړه شوې واوره ترې نه وه جوړه شوې اوبه وې خو الله ودرولې هغه ته الله پورې کړو فرعونیان پکې الله ډوب کړو دا د موسی علیه السلام دا په یو معجزه کې دننه 3 معجزې رالې یو دا چې الله ورته دا دریاب ودرو اوبې ودرولې دویمه دا ده چې الله موسی علیه السلام او د هغه سره قوم بني اسرائیل هغې ته نجات ورکړ او دریم دا چې الله فرعونیان د خپلو لښکرو د پوره قوم سره تباه کړ او غرق یې کړ په اوبو کې چې کوم دی نو ډوب کړ بهر کیف دا معجزې د موسی علیه السلام تاسو ته ما تېره ورځ ووي چې موسی علیه السلام به دغه امسا ودروله تیاره به وه بس په سر کې زبردست لایټ و هغه چې به ویې لګو هر طرف ته به چې کوم دی نو رڼا خوره شوه دغه موسی علیه السلام دغه امسا هغې باندې به یې ونې راسنډلي اوچتې ونې به وي هغه امسا به پسې به راوخته هغه ونې به چې کوم دی پاڼې به یې راوغورځولې د هغې نه نو بهر کیف دا معجزې د موسی علیه السلام هغه وي چې هغې صرف بني اسرائیل ته دا کتاب راوړل د الله د طرف نه دا هم یو معجزه وه او د هغې د پاسه چې دونه معجزې رالې دونه دا د عقل خاوندانو خو عقل نه کار وانه غسته سخی په عبادت باندې ونی د سخیو عبادت یې شروع کړ شرک یې چې کوم دی نو شروع کړ د هغې ذکر الله دلته کړی چې د خدای بندګانو بدبخته په دې چې د موسی علیه السلام د معجزو نه مو څه فایده حاصله نه کړه الټا تاسو د سخي عبادت شروع کړ نو تاسو څه یې خو ظلم کوونکي یې دلته ظلم نه مراد شرک دی شرک ته الله لوی ظلم ویلي وإذ أخذنا ميثاقكم هر کله چې واغستله مونږ وعده ستاسو نه ورفعنا فوقكم الطور او پورته که مونږ د پاسه ستاسو کوهي تور لره خذو ونیسئ ما هغه آتیناکم چې درکه مونږ تاسو ته بقوت په قوت سره په مضبوطیا سره واسمعو او واورئ دا هغه موقع خبره ده چې کله موسی علیه السلام انتخاب د خلکو وکړو او هغوی د الله خبرې واورېدې چې تورات حق کتاب دی په دې عمل وکوي نو دې خلکو د هغې نه نافرماني وکړه ځکه دوی خو د سخي هغه عبادت کړی نو د اورېدو سره دا خبره وکړه چې مونږ واورېده خو نافرماني کوو منو یې نه خبره مو واورېدله خو منو یې نه او د دې په دې زړه کې هغه د سخي هغه مینه او محبت ورننوتی و به هر حال الله جل شانه ورته وی تاسو منئ که خبر نو الله جل شانه جبريل علیه السلام ته وی د کوه تور یوه ډډه اوچته که یو ټوکړه اوچته که د دې په دې سرونو یې ونیسه چې دا در باندې درغورځوم نو چې هغه ډډه را اوچته کړه د غرض او حصې را اوچته کړه نو فورا دوی په سجده باندې پرېوتل فورا او په دې خوله باندې وی سمعنا سمعنا سمعنا
مونږ واورېدل مونږ عمل کوو خو په زړه کې وي عصواینا نافرماني کوو منوي نه. او فرمایي بعض روایتونو کې راغلي چې په دې سجده پراته وو نو د سترګو په دې ګوټونو کې به یې کتل، یعنې دومره کلک زړه والا دومره هټ درمه خلک چې دې کتل به چې یاره غر راغورځوي که نه راغورځوي. خو ورته پته وه چې د موسی علیه السلام برکت دی غر راباندې راغورځوي نه، خو د هغې باوجود دې کې هغه ضد موجود و نو کلک زړونه و. دغه وجه وه چې موسی علیه السلام نبی علیه السلام کله معراج ته لاړ او الله ورته 50 منځونو تحفه ورکړه. موسی علیه السلام له چې واپس راغی په لاره کې ورته میلاو شو او ورته ویې واپس شه ما بني اسرائیل چې کبدیانو ازموده کړي دي هغه ستا د امت نه کلک او تکړه خلک و، هغوی نه کول نو ستا امت په 50 منځونه څنګه وکړي؟ لیږه رالیږه 50 نه 15 کټ کېدل 15 کټ کېدل 15 منځونه پاتې. موسی علیه السلام ورته بیا وویل لکه لاړ شه دا 15 پې 3 کا په خدای دا 15 3 کا. هغه وی بس دی ما له حیا راځي د الله نه. الله ورته وي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. منځونه دي 15 شو خو ثواب به د 50 وي. سبحان الله وای منځونه دي 15 خو ثواب یعنی دلته مقصد می په دې خبره کې دا دی چې موسی علیه السلام ته وی چې فرعونیان دا بني اسرائیل دا ما ازموده کړي خلق دی، دا ستا د امت نه په قوت کې هر څه کې تکړه خلق دی، هغوی دا عبادت نشو کولی نو ستا امت په 50 منځونه د کوم ځای نه وکړي. اوس د 50 منځونو ته زمونږ چې کوم دی نو وارخطایي او چلول جوړو چې یاره ماسخوتن مې په ملا درد دی او سهار مې چې کوم دی نو خوب راباندې غلبه دی به دې ته چل جوړو. هغه 15 منځونه پابندۍ سره نه کوو او نه شو کولی نو چې دا 50 وي خیال کې مراله دا د الله حکمت دی په دې کې. نو مقصد مې دا دی په خبره کې چې دا سخت خلکو نو دوی سوي سمعنا په غوږونو مو دا سخت خبره واورېدله خو عصوینا په زړه کې به وي نافرماني که منو یې درله نه منو په خبره باندې پوه شوې. بهرحال د هغې ذکر فرمایي وإذ اخذنا میثاقکم هر کله چې واغستله مونږ وعده ستاسو نه چې د تورات احکام به منئ. ورفعنا تاسو انکار وکړو نو څه چلم وکړو ورفعنا پورته که مونږ فوقکم الطوره د پاسه ستاسو کوهي تور لره خذو ونیسئ ما آتیناکم چې درکړه مونږ تاسو ته بقوت په مضبوطیا سره په قوت سره واسمعو او واورئ. قالو نو اووی دوی سمعنا واورېده مونږه وعصینا او نافرماني کوو مونږه واشربو او څکلی شوی وو فی قلوبهم پزړونو د دوی کې العجل محبت د سخي یعنی اسخي عبادت څلوېښت ورځې کړی و خو دومره په زړه کې د هغې هغه مینه پیدا شوې وه چې بیا د الله هغه وحدانیت ته نه راتلل. بکفرهم په سبب د کفر د دوی. قلو ته ووایه ای پیغمبره بئس ما بد دی هغه یأمرکم چې حکم کوي تاسو ته به پاغې باندې ایمانکم ایمان ستاسو دا ستاسو څنګه ایمان دی چې تاسو د سخي عبادت کوئ او د خدای نه کوئ. ان کنتم مؤمنین که چرې تاسو مؤمنان نو مؤمنان خو نو کنه که مؤمنان وې بیا به دا خبره چې کوم دی نو نه کوله بس دی پورې بس دی کنه. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هر کله چې وویل شو دوی ته آمنو ایمان راوړئ کتاب انزل الله چې نازل کړی دی الله قالو نو وایي دوی نؤمنو ایمان راوړو مونږه بما په هغه کتاب انزل علینا چې نازل کړی شوی دی په مونږه ویکفرون او کفر کوو بما د هغه کتاب وراءه چې علاوه دی د دینه وهو الحق حال دا دی چې دا حق دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما دپاره د هغه کتاب معهم چې د دوی سره دی. قل ته ووایه فلم تقتلون انبیاء الله ولې قتلول تاسو انبیا د الله من قبل مخکې د دینه ان کنتم مؤمنین که چرې تاسو مؤمنان. ولقد جاءکم موسی هر کله چې راوړ تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات دلائل واضحه معجزې ثم اتخذتم العجل
بیا ونیو تاسو سخی لره په عبادت من بعده رستو داغنه وانتم ظالمون حال دا دی چې تاسو ظالمان وئ واذ اخذنا میثاقکم هر کله چې واغستله مونږ وعده ستاسو نه ورفعنا پورته که مونږ فوقکم الطور د پاسه ستاسو کوهي طور لره خذو ونیسئ ما هغه آتیناکم چې درک مونږ تاسو ته بقوت په طاقت سره واسمعوا او واورئ قالوا دوی سمعنا واورېده مونږه وعصینا نافرمانی وکړه مونږه واشربوا او څکلی شوي وو دوی ته فی قلوبهم په زړونو د دوی کې العجل محبت د سخي بکفرهم په سبب د کفر د دوی قل ورته ووایه بئس ما یأمرکم بد دی هغه څیز چې حکم کوي تاسو ته به په هغې باندې ایمانکم ایمان ستاسو ان کنتم مؤمنین که چېرې یئ تاسو مؤمنان صدق الله العظیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب